د خیبر پښتونخوا د صحت چارواکي وایي چې د محکمې د مور او ماشوم د مړینې شره کمولو لپاره ګامونه اخلي او د صوبې په کلیوالو سیمو کې 250 وړو هسپتالونو ته د ماشوم د زیږون لپاره سہولتونه ورکړل شوي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې نه ترلاسه شوو شمیرو تر مخه د صوبې په کچه هرو زرو ماشومانو کې 140 ماشومان د پیدایش په لومړۍ هفته کې جون د لاسه ورکړي. په دې اړه په پیښور کې میشت د ماشومانو مختص ډاکټر امین ګنداپور چې د طبي سہولتونو د کمښت او د ماشوم د پیدایش په وخت د ډاکټرانو او اړوند عملی لخوا د صفای خیال نه ساتل کېدو لوجې د ماشومانو د مړینې شره سیوا ده. میډیا سره خبرو کې نوموړي دا خوم ویل چې د دې یو لوی وجه دا خوم ده چې ماشومان به وخت پیدا شي او کمزوري وي او دویمه وجه دا ده چې کله ماشوم پیدا کیږي د هغې زیږون سم ځای او سم وخت یا سمې طریقې سره نه کیږي نو هغه سا وانخلی. ډاکټران وایي چې د لومړۍ میاشتې نه تر 15 کالو عمر پورې نږدې 40% ماشومانو ته مکمل خوراک نه ملاويږي او د هغوی وزن او صحت د عمر مطابق نه جوړیږي. دوی وایي چې ماشوم ته د مور په نه ورکولو د خوراک د کمی او حفاظتي ټکو نه لګیدو لوجې خوم یو شمېر ماشومان په لومړو 15 کالو کې وفات شي. د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې شمیرې ښایي چې د صوبې په کچه د 1 لک ماشومانو د پیدا کېدو په وخت 115 میندې جون د لاسه ورکړي. په دې اړه ډاکټر امین جان ویناوه چې کله میندې امیدوار شي نو صحت یې کمزوري وي او څوک ورته دومره توجه نه ورکوي بیا د هغه انټینیټر کیر نه کیږي چې د هغوی بلډ پرشر شته یا نشته، شوګر شته یا نشته او نور څه بیماری خو نشته او بیا ماشوم خوم په سم ځای کې نه پیدا کیږي او چې کله پیدا خوم شي نو د هغې وروسته د مور خیال نه ساتل کیږي ځکه اکثره میندې ماشوم خو پیدا کړي خو وفات شي. د خیبر پښتونخوا په صحت محکمه کې د مور او بچی د صحت د پروګرام مرسیال مشر ډاکټر تنویر نام وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې په شره قابو موندلو لپاره د محکمې په 15 کلنه تګلاره کې زیات زور اچول شوی دی. هغه زیاتوي چې په کال 2023 اخره پورې به د میندو د مړینې شره 140 تر ټیټه کړل شي. نوموړي میډیا سره خبرو کې ویناوه چې مخکې به په بیچوس کې ډیلوري نه کېده خو تقریبا 1.5 کال کېږي چې په کلیوالو سیمو کې 200 بیچوز او 50 آرسیز ته هغه سہولتونه ورکړل شوي دي چېرته چې عام ډیلوریز یا د ماشومانو زیږون کېږي. هغه وایي چې د صحت دې مرکزونو ته الچویز هیلث ټیکنیشنز او نور عمله هم ورکړل شوې ده. د روغتیا د چارو پوهان وایي چې د میندو د ژوند خوندي کولو لپاره باید د امیدوارۍ مور د خوراک، صحت او علاج پوره خیال وساتل شي. دوی زیاتوي چې د ماشوم د ښه صحت او روښانه مستقبل لپاره د مقرره وخت پورې د مور په ورکولو حفاظتي ټکي لګول ډیر مهم دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. د خیبر